بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. دا د 40 النووي 20 نمبر حدیث ته امام بخاری رحمه الله په کتاب الادب کې د دې حدیث تخریج کړی دی. باب اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. د دې حدیث ترجمه دا ده چې عن ابي مسعود د ابو مسعود نه روایت دی. ابو مسعود څوک دی؟ عقبه بن عمرو الانصاري. عقبه بن عمرو انصاري. عقبه ابن عمرو انصاري رضی الله تعالی عنه اسم کنیه د ابو مسعود. انصاري رضی الله عنه انصاري ورته په دې وجه باندې وایي چې دا مهاجر نه دی بلکې دا د مدینه باشنده دی انصاري. او البدري ورته په دې وجه باندې وایي چې دا بدري صحابي دی. دا بدري صحابي دی. بدري چې کم لقب دی نو دا دوه قسمه خلکو ته میلاو دی. یو هغه صحابه کرام دي چې کم د بدر په غزا کې شریک شوي دي، په هغه 313 خوش قسمته خلکو کې دي. یو دا دی. او دویم نمبر د دې مطلب دا دی چې دا د بدر په ځای کې اوسېدل، یعنی دا نیشنلټي د هغوی بدري ده. د عقبه ابن عمر رضی الله عنه په باره کې یو رای خدا ده چې دا بدري صحابي نه دی په دې معنا باندې چې د په بدر کې شرکت کړی دی، بلکې دا په بدر کې اوسېدو. او دویم نمبر دا چې نه، بلکې دا بدري صحابي دی. دواړه وجوهات صحیح کېدی شي چې دا بدري هم دی په دې معنا باندې چې د بدر په غزا کې شرکت کړی دی، او په دې معنا باندې هم بدري دی چې دا د بدر په مقام کې دا آس پاس اوسېدلی دی. نو د ابو مسعود عقبه ابن عمر انصاري رضی الله تعالی عنه روایت دی. قال دا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. د عربي ګرامر په بنیاد باندې د ان ته حرف تاکید وي، او دا د حروف مشبه بالفعل نه دی. حروف مشبه بالفعل ان انك ان ليت لكن لعل، څنګه چې موږ وایو ان بانك ان ليت لكن لعل، ناسب اسمن درافه در خبر زد ماولا. دا 15 حروف دي. ان كأن ليت لكن لعل شپږ حروف. او دا اسم لنسب ورکی خبر لرفع ورکی. اسم لنسب ورکی خبر لرفع ورکی. اسم د منصوبات نه دی، خبر د مرفوعات نه دی. په مبتدا او په خبر باندې داخلي کې مبتدا به مسند له وي او خبر به مسند وي. نو ان خود حروف مشبه بالفعل نه دی. مما ادرك الناس دا په اصل کې خبر مقدم دی. مما ادرك الناس دا خبر مقدم دی. او دا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت دا جمله چې دا جمله علی الحکایت، دا بنیادی تر باندې دا اسم د ان دی. نو د دې ان یو اسم دی بل خبر دی. په اصل کې خود سره دا جمله پکار ده چې ان اذا لم تستحي فاصنع ما شئت مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى. مطلب دا چې ان دا جمله به داسې جوړه کو چې ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى. دا معنا ده ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى هذا القول. كما خبره دا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت دا یو شوه. ودا د خبر مقدمه او د مبتدا مؤخر یو خبر پکې راغله مینستا. ان مما ادرك الناس بشک باز د هغه نه چې معلوم کړي دي خلکو، پوه شوي دي په خلک انسانان مسلمانان، من کلام النبوة الاولى د پخوانی نبوت د کلام نه، د پخوانی نبوت د نبوت اوله د خبرونه، د نبوت اوله د خبرونه چې نن کوم خلکو خبرې را لاندې کړي دي یادې کړي دي چې کومې خبرې په پخوانی نبوت کې وي. نو ټولې خبرې خو موږ نشو یادولی. نو په دې وجه باندې مما کې دا من د تبعیض دپاره دی، یعنی ان بعض الذي ادركه الناس من كلام النبوة الاولى. ځکه د آدم علیه السلام نو واخله تر د عیسی علیه السلام پر خو 1,24,000 انبیا راغلي وو. نو ټولې خبرې خو موږ نشو یادولی. ان مما دا معلومه شوله چې بعضې کمې خبرې چې ته موږ ته پاتې دي
لکه ډېرې خبرې د عیسی علیه السلام موږ معلوم کړي دي، موږ ته د موسی علیه السلام معلومې دي. په دې قرآن عظیم کې رقم 25 صحابه کرامو د 26 پیغمبرانو نومونه راغلي دي. نو په دې کې د 25 پیغمبران خو د رسول الله نه مخکې تېرې شوي دي، د هغوی څه نه څه خبرې موږ ته رارسېدلې دي. په دې کې ډېرې خبرې د هغوی د توحید دعوت او د هغوی د رسالت دعوت او د هغوی د آخرت خبرې او د ناپ تول او د بد عملۍ مخالفت، دا ټولې خبرې شته. خو کومه خبره چې پکې مشترک او کامن موږ ته رارسېدل هغه څه ده؟ ان مما ادرک الناس، بېشکه بعضې د هغه نه چې یادې کړي دي خلکو، رالاندې کړي دي خلکو من کلام نبوت الاولا، چې دا د پخواني نبوت او د نبوت اولا د خبرو نه څه خبرې دي. هغه څه دي؟ هغه دا خبره ده اذا لم تستحي، کله چې تا کې حیا نه وه، کله چې ستا نه حیا لاړه ده، کله چې بې حیا شوې، فاصنع ما شئت، کوه چې څه دې خوښوي، بیا کوه چې څه دې خوښوي. د دې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اصل کې دوه معنی دي، زه دواړه معنی کوم. یو ممدوحه معنا ده چې ښه معنا ده، یعنی په دې باندې هغه کوونکی بیا ممدوح ګرځي، یعنی دا جمله بیا د مدح جمله ده. او دویم نمبر دا هغه مضمومه ده چې د هغې کوونکی مضموم ګرځي، نو بیا د ذم معنا ده. یو مطلب دا دی، یو د مدح معنا کو اذا لم تستحي، یو معنی دا ده چې اذا لم تكن ذا حیاء، کله چې تا کې حیا نه وه. اذا لم تستحي معنا اذا لم تكن ذا حیاء، چې تا کې حیا نه وه، نو بیا خو څه شی نه، بیا خو انسانیت ستا نه ختم شو. فاصنع ما شئت، ستا چې څه خوښه هغه بیا کوه، بیا دا معنا ده. بیا چې ستا څه خوښه هغه کوه، ځکه ستا نه حیا تلې ده. خو دلته کې امر بیا په معنا د خبر باندې دی چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، کله چې ستا نه حیا لاړله، نو فاصنع ما شئت، څه چې دې خوښه هغه کوه. نو الله رب العالمین خو چاته داسې امر نه کوي، نه پیغمبر کوي چې ستا څه خوښه هغه کوه، نه. مطلب دا ته چې څه کوې بیا هغه کوې، نو هسې بیا ستا څه انسانیت پاتې نه شو، ځکه سړی چې کله بې حیا شي بیا د خپلې مرضۍ مطابق کار کوي. دا مطلب د حدیث دی، کله سړی بې حیا شي د خپلې مرضۍ مطابق کار کوي. نو فاصنع په معنا د تصنعو باندې دی. بیا څه معنا شو؟ حاصل شو اذا لم تستحي، یعنی اذا لم تكن ذا حیا، کله چې دا که حیا نه وه، فاصنع ما شئت، ته به کوې، ستصنعو پس تصنع ما شئت، ته به هغه څه کوې بیا چې ستا څه خوښوي. بیا خو خبره ختمه شوله. دا ډېره ښکلې توجیه ده. یو معنا دا ده. دویم نمبر معنا د دې دا ده چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بیا دا معنا ده چې دلته کې د دې تعلق د دې فاعل سره نه دی، مخکې خو تعلق د فاعل سره. اذا لم تستحي معنا اذا لم تكن ذا حیا، چې تا کې حیا نه وه، مونږ ویل فاصنع بیا د خبر په معنا دی. دویم نمبر دا معنا ده چې اذا لم تستحي. رد کو د دوران کې د لایو کې څه مسله راغله، په دې بنیاد باندې زموږ د درس دوه حصې شو. منګه دې ځای ته رسېدلي یو چې نبوت بنیادي طور باندې دوه قسمه نبوت دی. یو هغه نبوت دی چې کوم د رسول الله نه مخکې دی، نو هغې ته نبوت اولا وایي، او بیا د نبي علیه صلات وسلام نبوت راغی دی ته نبوت آخره وایي. دویم دې مطلب نه دی چې هغه جدا او دا جدا دی، خو د نبي علیه صلات وسلام په نسبت باندې هغه مخکې د هغې تعلق د ماضي سره دی، نو هغه نبوت اولا شو، دا وروستنی دی. دا معنا ده. د دې حدیث منګ ویلو دوه معنی دي. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، یو هغه معنا منګ چې وکړله چې اذا لم تستحي معنا اذا لم تكن ذا حیا، کله چې تا کې حیا نه وه، نو فاصنع ما شئت د فاصنع امر په معنا د خبر باندې دی. امر په معنا د خبر معنا صنعت ما تشاء یا تصنع ما تشاء، چې کله ستا نه حیا لاړله، نو ته بیا د انسانیت د مرتبې نه ډېر زیات را پرېوتلې، بیا به هغه څه به ته کوې چې هغه ستا خوښوي. لهذا ځان کې حیا پیدا که چې هغه خبرې کوي چې کوم د الله خوښي، داسې معنا شوله. دویم نمبر د دې مطلب دا دی چې اذا لم تستحي معنا چې کله یو کار د حیا، کله چې یو کار د بې حیایۍ نه و، نو فاصنع ما شئت معنا دا بیا کوه چې څه دې خوښه هغه کوه، د چا نه مه یېرېږه، بس د الله په دین باندې کلک ودرېږه. اذا لم تستحي معنا اذا كان الفعل لا يستحيا منه، چې کله کار داسې و چې هغه د بې حیایۍ کار نه و، د هغې نه شرم نه و په کار، نو شرم مه کوه. فاصنع ما شئت، یعنې فاصنع ما شئت ولا تبالي ولا تخف من احد، هېچا نه مه یېرېږه او دا کار بیا رسوه. دا معنا ده. لا تترك شيئا اذا كان لا يستحيا منه، بیا چې کوم کار د بې شرمۍ نه و، نو بیا څه وکړه، بیا کوه. د دې حدیثو د فوایدو نه یو فایده راووتله، هغه دا ده چې د پخواني امتونو چې کوم آثار دي، نو هغه په دې امت کې پاتې دي. لکه د حدیث ثابته شوله چې ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى، دا بالکل یقیني خبره ده. قرآن کریم کې هم دا خبر راغلی ده، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. دا مضمون په پخوانو صحیفو کې هم. په دې وجه باندې د رسول الله د پخواني نبوت زمنګ په دین کې څو حصې ته دي. کمی خبرې چې د پخواني نبوت نه نقل کېږي، ما یؤثر عن النبوة الاولى، د
د دې درې قسمه دي. یو قسم لومبی قسم هغه دی ما شهد شرعنا بصحته، ما شهد شرعنا بصحته. د دې مطلب دا دی یو هغه آثار دي چې زمونږ شریعت او د هغې د صحت ګواهي ورکړی دی چې دا ټیک دي، نو دا صحیح دی او دا مقبول دی. لکه بنو اسرائیلو کې دا دی چې ان السن بالسن والاذن بالاذن والانف بالانف ان النفس بالنفس. دا د قصاص مسلې زمونږ د پخوانو شریعتونو یو شان دی. روژه په هغوی کې مو په دې کې هم دا مونځ په هغې کې مونځ په دې کې هم دی، زکات په هغوی کې زکات په دې کې دی، نو دا صحیح دی. یعنی ما شهد شرعنا بصحته چې زمونږ دین د هغې د صحت خبره کړې ده ټیک دی. یو دویم نمبر دا دویم قسم دا دی چې ما شهد شرعنا ببطلانه، چې د هغې زمونږ شریعت د هغې آثارو د بطلان خبره کړې ده چې دغه خبرې ټیک نه دي، دا خبرې منسوخ شولې. هغه خبرې په پخواني نبوت کې جایز وي، زمونږ په دین کې ناجایز دي. په پخواني شریعتونو کې یو کار جایز و او زمونږ په دین کې ناجایز دی، نو د هغې حکم دا دی چې په هو باطل مردود، نه به موږ نه کوو. دا کم کم څیزونه و چې په پخواني شریعتونو کې وو او زمونږ په شریعت کې هغه ناجایز دی، هغه نشته دی. هغه څه شی دی؟ لکه پخواني شریعتونو کې به طور مثال آدم علیه السلام په زمانه کې دا وه چې د دوه خویندو سره نکاح جایز وه، د خپلې خور سره نکاح جایز وه، د خپلې خور سره نکاح څه وه؟ جایز وه، خپلې خور سره نکاح جایز وه. د قابل او د حابیل جګړه په خویندو راغلې وه. نو اوس ګوره دا په هغه شریعت کې جایز و، خو زمونږ دین کې اوس څه دي؟ وان تجمع بین الاختین حرام دي. حدیث کړی دی او نه یې د هغې سره رد کړی دی. زمونږ په دین کې څه خبرې د پخواني شریعت نه پاتې دي، خو زمونږ په دین کې د هغې اړوسته شته نه چې دا جایز دي که ناجایز دي. د هغې په باره کې نبي علیه السلام داسې ویلی دی حدثوا عن بني اسرائیل لا حرج. د بنو اسرائیلو خبرې تاسو نقل کوئ، حرج پکې نشته، او د هغې حکم سره توقف دی. هلته بیا موږ ګورو چې دا خبرې چې په دې کې زموږ د دین تایید هم نشته، تردید هم نشته. ګورو به که زموږ د دین د اصولو سره متصادم خو نه دي، که زموږ د دین د اصولو سره متصادم وپرېږدو به، او که زموږ د دین د اصولو نه متصادم نه بلکې موافق و، عمل به په هغې باندې موږ کوو، بیا پکې څه مسله نشته دی. دا د دې مطلب دی. او کومې خبرې چې په پخواني شریعتونو کې غلطې دي، مشهورې شوي دي، موږ به د هغې تردید کوو. لکه مطلب داود علیه السلام باندې کوم الزام لګېدلی دی، سلیمان علیه السلام د جادوګر الزام لګېدلی دی وغیره وغیره، د آدم علیه السلام د هغه بچو خبره ده، نو هغې باندې موږ به رد به کوو. دا د دې مطلب دی. خبر راله د حیا چې کله په دا کې حیا نه وي، نو بیا چې څه دی خوښه یې هغه کوه. حیا یې بنیادي شی دی. حیا څه ته ویلی کېږي؟ حیا خلق، دا یو خوی دی. خلق دا یو خوی دی. یبعث الانسان، چې انسان راوچتوي په څه باندې؟ علی ترک القبیح، چې قبیح شی پرېږدوه. دا یو داسې خوی دی چې انسان په دې راوچتوي چې ته څه وکړه، ته قبیح کارونه پرېږده، غلط کار پرېږده. حیا دا ده. یعنې به طور مثال ته کنځلې کې یاره نشم کولی، غلط کار دی، حیا ده. دروغ وې پرېږدې، دا حیا ده. حیا صرف دې ته نه ویلی کېږي چې سړی په ځان لوپټه راواچوي او مخ پټ کړي، دا حیا نه ده. یوازې دا حیا داسې یو شی دی، د دې تعلق د انسان د هر عبادت سره دی. د ناستې حیا، د ولاړې حیا، د خبرو حیا، په ملاسته کې حیا، په سفر کې حیا، د ملګرو سره خبرو کې حیا، په هر څه کې حیا. څنګه چې نبی علیه السلام حدیث کې فرمایي چې الایمان بضع و ستون شعبه، د ایمان د شپېتو نه زیاتې شعبې دي. بل حدیث کې اویا راغلی دي اعلاها قول لا اله الا الله، د ټول نه اوچته شعبې ایمان دی، و ادناها اماطة الاذى عن الطريق، لاندې شعبې د لارې نه تکلیف ولا شر لرې کول دي. هو الحیا شعبة من الايمان، حیا ګوره ډېره غټه شعبه ده. څه معنی ده؟ هلته چې غټه حصه خو دغه د توحید دی. مطلب دا چې حیا د شپېتو واړو شعبو سره تعلق ساتي. مشهوره واقعه بیانومه. امام قعنبي پخوا یو ډاکو، بیا محدث دی، امام ابو داود استاد دی. امام قعنبي رحمه الله دا یو ډاکو دی، په لاره کې به ناسو خلکو نه به شوکې کولې. امام شعبه به تلو طالبان ته به درس کو. یو ورځ په لاره کې دا قعنبي ناست او شعبه راغی، ودرېده ورته، ویې درو راکوشه اسنه راکوزې کو، ته څوک یې؟ پلانی یم. چېرته تللی وې؟ سبق مې طالبان ته وایو. شابه که څه راکړې؟ زما څه شی نشته دی. چې کله پوه شو چې د دې شعبه سره څه شی نشته، ویل ته څه کار کوې؟ زه خلکو ته حدیث وایم. څه حدیث خلکو ته وایې؟ ویل د نبي علیه السلام حدیث. ما ته یو حدیث نه وایې. ویل ویم درته خو د هغې څه آداب دي، زه به هم راکوشم، ته به هم راکوشې، ته هم په ادب باندې کښېنې، زه به هم کښېنم، بیا به تا ته حدیث ویم. ویل ټیک ده، کښېناستو. نو امام شعبه ورته ویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، یا اذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت. حدیث ته وایو اذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت، چې کله دنه حیا لاړله چې څه دی خوښه هغه بیا کوه. دا یې ورته ویلو. ویل په دې ځای کې شعبه لاړو، قعنبي ناست چې دا خبرې خو ما ته وکړه، زه بې حیا یم، پرسه کې بې حیایي کوم.
ویل په قضیه توبه ویستله او سبا ناستو په غزې چې کله شعبه راتلو ویل ما د ځان سره بوزو طالب شو محدث ته الله تعالی جوړ کو حیا تعلق حیا دوه قسم دي یو هغه حیا ده چې د هغې تعلق د الله د حق سره دی بل هغه حیا ده چې د هغې تعلق د مخلوقاتو د حقوق سره دی یو د الله د حقوق الله سره تعلق دی بل د حقوق العباد سره کومه حیا چې د هغې تعلق د الله د حق سره دی د هغې څه معنا ده د هغې مطلب دا دی چې الله یراکه حیث نهاکه چې الله د څه نه منع کړی هلته مزه ده حیا ده اجتناب النواهي دا حیا ده د الله په حقوقو کې چې الله د څه نه منع کړی دا مه کوه دا بېحیایي ده دویم نمبر حیا چې د مخلوقاتو سره تعلق دی د هغې مطلب دا دی چې ته هغوی ته تکلیف مه رسوه د هغوی سره په ښو اخلاقو باندې پیش شه مجلس کې وله ځای ورکړه په ښه نوم باندې یاد کړه دا مطلب دی د دې سره سره حیا بیا دوه قسمه ده یو هغه حیا ده چې هغه طبیعي نیچرل حیا ده دویم ده هغه کسبي یعنی یو طبیعي حیا ده بله کسبي ده طبیعي حیا ده چې انسان کې فطري طور باندې حیایي د ماشوموالي نه واخله ته بوډاتوبه پورې هغه به شرمېږي چاته سخته خبره نشي کولی د چا خواته رسي سملاستی نشي ډېر په حیا باندې دا ډېر ښکلی صفت د الله په چا کې واچي الله دې موږ پیدا کړي دویم نمبر دا چې کسبي حیا چې دا بیسیکلی بای نیچر خو دا ښه بدماش دی د اوچت خاندان سره تعلق دی او ښه بدماش دی خو د الله دې د خپل ارڅ دباو ساتي دا ډېر اوچته حیا ده اوچته حیا یو زمونږ عرفي حیا ده عرفي حیا ده چېره یاره دا کار ځکه نو کوم ماله شرم راځي هلکه اذان وکړه که نه یاره زه شرمېږم دغه حیا مقصود نه ده دغه حیا پرېښودل غواړي بعضې حیاګانې هغه عرفي دي عرفي حیاګانې په اسلام کې مطلوب نه دي عرفي حیا هلکه مونځ نه کوې مړه شرمېږم هلکه په نکاح کې چې کله د چا نکاح وي که نه هغه نه کیني ولې یاره دله ډېر حیاناک انسان دی شرمېږي دغه حیا مقصود نه ده راشه مخامخ کې نکاح وتړه څلورم نمبر بل ته عقلي حیا وایي عقلي مطلب ده چې بعضې خلک هغې ته د عقل په لحاظ باندې حیا وایي یعنی یو کار به ښه ټیک ټاکي خو د عقل به هغې ته څه دی که حیا پکار ده لکه په طور مثال د نکاح خبرې مو وکړله یو خو په عرف کې موږ شرمېږو خو دویمه نمبر په عقل خدا وایي صحیح عقل خدا وایي چېرې نکاح ستا ده ته ښځه کوې ته کښېنه نکاح ته خو ستا عقل دا وایي چې نه جي نه په دې معاشره کې خو دا ډېره بده خبره ده او ته نه کښېنې په هغه ځای کې نو دا مقصوده نه ده مقصوده حیا هغه ده چې کوم شریعت موږ ته امر کړی دی الله رب العالمین زموږ ټول نه حیاناک جوړ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین